یو صحابي راله رسول الله مبارک لا نو مې نه د ذکر کړي قال اني اغتسلت من الجنابه د الله پیغمبر ما د جنابت نه غسل وکړو وصليت الفجر و مې د سحر منځ وکړو فرأيت قدر موضع الظفر لم يصب الماء ما د نکم رزه په جسم کې ولید چې دالون شوی نو دا نه د انزل شوی په غسل کې د دې متعلق څه حکم دی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك اجزاك کته په دالون لاس رخ کله ودا به ساده پر جایز وي غسل به دی پوره شوی وي یعنی دا کوم ځای چې وچ پاتې شوی دی الله پیغمبر فرمایي که په دې باندې تا د لون لاس راخکلی وي دا د لږ شان دې مخلی وي نو پس ستا غسل به پوره شوی وي غسل دا تجزي قبلی اوس په دې مسله کې زم دا علمي ده تجزي دې ته ویل کېږي کله چې تا نه په اودس کې یو ځای پاتې شو او ته رالی او تا ته وروسته پته ولګېده چې ما نه دا ځای وچ پاتې شوی دی او تا مونځ وکړو نو ته به اوس هغه ځای بیا انځي په دې سره اودس به وشي نه مثلا خپل نه یو پاتې شوی دا یا په لاس کې سزه ته اوس دوباره رالی بس لاړې دغه ځای دی ووینځو په دې سره اودس نه کېږي دوباره به ټول اودس کوي غسل تجزي قبلی تا غسل وکړو رالی بیا دا ته پته ولګېده هلکه ما خو دې لاس کې صابون نیولی و لوټه مې نیولې وه ټول جسم دا لاس خو وچ پاتې شوی دی لاړ شه واشروم ته د دې ځای نه واله تر دې ځای پورې دا لاس ووینځه بس راځئ ستا غسل پوره شو خبره پوهېږئ تجزي قبلی پیغمبر صلی الله وسلم ورته وی دا خو غسل لو كنت مسحت کته د څه کړه وی د کا اجزا کا کته د خپل لاس په رخ کله وی لون لاس اجزا کا دا به ستاده پر جایز وي